ایران چې دا یو تاریخي کار کړی دی چې دا غو یو ډرون د 2000 کیلومتره په بحر روم باندې چې دی سفر کړی دی او په سایپرس کې د برتانیې یو ایربیس دی او هغه الته کې نښه کړی دی او الته کې چې د نیټو کم دفاعي نظام دی نو هغه ناکامه شوی دی او د هغو ځای چې دی ښه په ټارګټ باندې چې دی دا ویشته شوی دی دا هغه ایران دی چې په ده باندې د ډېر وخت نه چې دی پابندیانې لګېدلي په ده باندې بمباریانې وې دی چې دی یوازې پاتې شو خو په هغې کې هم د دغه ډرون او مزایل چې دي دا جوړې کړي دي چې د دنیا د ټول نه قیمتي دفاعي نظامونه چې دی هغه د پیل کړي دي او خاص ځایونو ته چې دی دا رسېدلي کله چې امریکا او اسرائیل په ایران باندې حمله وکړه نو په هغې کې د هغو سپرین لیډر آیت الله خانامي چې دی هغه پکې شهید شو نو د هغې نه وروسته په 40 ګنټو کې چې دی د په 15 ملکونو باندې چې دی په دې باندې حملې وکړې لکه په 15 ملکونو باندې چې دی په دې باندې دا حملې وکړې او په هغې کې 20 د امریکې کمې اډې چې دي هغه نښه کړې او یو په سایپرس کې چې دی د برطانیې کمه اډه چې ده هغه یې نښه کړې وه نو د دنیا دا یو پوځ چې دی دا کاروایي نه ده کړې بغیر د ایران نه چې د ایران پوځ چې دی دغه کاروایي وکړه او مغرب چې دی هغه په ارباو ډالرو چې دي هغه په خپل دفاعي نظام باندې چې دی په دې باندې لګولي دي او د ټول نه ښه نظامونه د دفاعي نظام چې دی دا یې لګولو خو هغه ټول دفاعي نظام چې دی هغه د ډرون ته چې دی پیل شوي دي ځکه د ډرون چې دی هغه اسرائیل ته هم رسېدلی دی دغه شان دغه سایپرس ته هم رسېدلی که دغه شانتې یو ای وګورئ عرب امارات هغې ته هم رسېدلی سعودي ته هم رسېدلی ټولو ملکونو ته چې دي د ډرون او مزایل چې دي دا رسېدلی دي نو ایران چې دی دا یو نوی تاریخ چې دی دا جوړ کړی دی او داسې کاروایي چې دی د دنیا یو پوځ چې دی دا هم نه ده کړې تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ